سره چې نفل هم موږ له پکار دی خو دا نفل باید کوو چې چا باندې قضا مونځونه پاتې نه وي که چا باندې قضا مونځونه نه هغه له پکار چې قضا مونځونه د نفل په ځای هغه کوي او دا نفل دا به ځان سره جمع کول پکار ده که چې ستا فرایضو کې بیا کمی راوځي الله تعالی به تعالی هغې نفلو سره ستا دا فرایض پوره کوي نو نفل مونځونه د شپې تهجد پکار دی چې هغه وکړی شي دنیا او ما فیها نه د هغې ثواب سیوا ده چې څوک د شپې نوافل کوي مشکل کارونه باندې الله تعالی هغه اسانۍ هغه باندې الله حل ګرځوي نو 12 رکعاته یا 8 رکعاته دونه طاقت یې 2 رکعاته هم تهجد هغه راغلي دي په حدیثونو کې نو پکار چې موږ د نفلو کې تهجد مونځ خیال ساتو د هغې نیت هم دقه چې نیت مې وکړه خلاصه 2 رکعاته تهجد مونځ ګزارم خاص دی نور باندې حاضر وخت چې کوم حاضر وخت دقه شان دی سهار چې فرض مونځ دی وکړه د هغې نه بعد په خپل ځای ناست دی نور راوختلو د اشراق مونځ دی بیا نو 2 رکعاته نفل اشراق مونځ ګزارم خاص دی باندې حاضر وخت او د هغې نه بعد بیا 2 رکعاته نفل دی چې هغه صلات حاجت ورته ویلی شي کې لوی لوی سورتونه لوستل پکار دي او لوی رکوع او دا شان سجده ښه لویه کول پکار دي او د الله نه دعاګانې غوښتل پکار دي په دې نفلو کې نو دکه د هغې صلات حاجت هم دغه شان نیت چې نیت مې وکړه خلاصه 2 رکعاته نفل صلات حاجت مونځ ګزارم خاص تر باندې حاضر وخت دکه شان بیا چې یو نیمه ګنټه داسې یو ګنټه یوه نیمه ګنټه 2 ګنټې تېرې شي بیا د هغې ته ساح مونځ ویلی شي نو ساح مونځ د هغې 4 رکعاته هغه راغلی دی او 6 رکعاته هغه هم راغلی دي نو پکار چې موږ د هغې ساح مونځ خیال ساتو اشراق مونځ باندې الله تعالی د قبول شوي حج عمرې ثواب ورکوي او د ساح مونځ باندې الله تعالی د ده چې څومره 300 جوړونه د هغې شکریه یو قسم دا وګرځي ادا وګرځېږي چې څوک د دغې ساح مونځ ادا کوي بیا د شل ماښام هغه اوابینو مونځ د 6 رکعاته 6 رکعاته هم دې کې حدیث کې راغلي چې 6 رکعاته